وکړو او لاړم په خپلو خپو چې راغلم بیا خپو کار نه کوو دا څنګه ډاکټران دي ډاکټران له خو چې خلک لاړ شي نو خلک وایي چې زه به روغه شم ډاکټرانو خو زه ښه ناجوړه په منډه مې دړې چاته کړې خدای خو چاته هېڅ پته هم نه لګي خو چې په چا کله راشي نو هغه ته پته ولګي په مسلمانانو نه دا غوښتنه کوم ما سره امداد وکړي ما له خدای روغ صحت راکړي په خپلو خپلو باندې وګرځم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د رب کریم د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی مهربانه دی خالق د مخلوق دی رازق د مخلوق دی رحیم دی او رحمان دی عزتمندو زه د لنګر ډیرۍ د خوازخیلې نه ما تاسو کوم مخکې پروګرام ښوولی و د هغې په دویمه کړۍ کې تاسو ته مخاطب یم چونکې 2 میاشتې تېرې شولې زه په خپله باندې هم بیمار وم د هغه وجې نه زما نه زمونږ د دې بچي زمونږ د دې خور پروګرام چې دی هغه لږ لیټ شوی نن زه دې کور ته رالم افسوس خبره یو بل ده کله چې د دې والد صاحب زمونږ سره د دې پلار سپینګیری چې و هغه هم په یو فم کې نن نوکر دی څوکیدار دی نو هغه شپېله د دې لنګر ډیرې نه پورې تله د خوازخیله کې په پم کې څوکیداري کوي د خپل غربت د لاسه او دې بچي د لاسه چې دا بچی زه دا 2 میاشتې نه یم راغلی نو تاسو یقین وکړئ چې دا هسپتال ته هم نه تلي بله خبره دا د عزتمندو چې د صحت کارډ زمونږ حکومت چې کوم صحت کارډ مونږ ته شایع کړی مونږ خو د هغې ډېر زیات مشکور یو خو دا یو خبره کومه د دې بچي په باره کې دا د صحت کارډ له هم مونږ دغه کړله نو د دې په شناختي کارډ چې دی صحت کارډ نشته یو خو دا غوښتنه کوم سوال کوم خپلو مشرانو ته چې یاره د دې ماشومې که صحت کارډ وشي او بیا پې دا علاج ممکني نو که دا وشي دا به ستاسو زموږ سره ډېره مهرباني کتونکو زما له دا پیسې زما عزتمندو چې کوم رالیږلي دي هغو به هم د دې منتظر چې یاره پیسې ماشومې ته ورسېدې که ونه رسېدلې عزتمندو یو ورور زما 18,900 روپۍ چې دي هغه رالیږلی خو په خپل ځان پېژني دا پیسې زما په لاس کې دي ما ته یې پکې ویلي هم دا و چې یاره دا 900 روپۍ چې دي دا پکې ستاسو د چي پاڼې شوې نو ګرانه وروره الله پاک ته هغه 900 روپۍ هم ستا د دې ماشومې په مد کې قبول کړي ځکه چې دې ته پیسې ډېرې کمې راغونډې شوي دي او په علاج ډېر زیاتې پیسې لګي که نه نن به د هغه پلار څوکیدار نه و په یو پم کې خپل وړوکي بچي دپاره عزتمندو بل یو ورور دو زما هغه په خپله باندې هم معذوره دی جي کورسۍ باندې ناست و ما ته یو 2000 روپۍ راولېږلې بیا چې ما هغه د بینک نه راویستې نو په هغې کې 100 روپۍ زما نه کټ کړلې او 1900 روپۍ ما ته میلاو شوې بل دغسې زما یو ورور دی هغه 10,000 روپۍ رالیږلي نورو خپلو هم مسلمانانو وروڼو ته وایم که تاسو دیو سره څه نه څه وس کېږي د الله د رضا دپاره زموږ سره وکئ دا وخت په دیو باندې ډېر سخت دی ډېره تیاره ده زه د خپلې مور صاحب لازم او تاسو ته هغه د دې یو څو خبرې کوي دا پیسې هم زه هغې ورکوم نه بی دا پیسې هغې مسلمانانو وروڼو راکړي دي چا چې په دې باندې خپل زړه یې پې خفه شوی دی الله دې ورسره دا ولې چې دا تاسو ځان ته خبرې کوي الله دې دواړه جانه ورکړي الله دې وله د دې په ځای باندې خاني ورکړي الله دې خوشحاله کړي افطار جزې دغه دی د دې د لاسه تللی هلته کې څوکیداري کوي او وروڼه خواران یو منډه وواله لاړ قرض پیسې ویوړې چې کار به وشي کار یې ونه شو بیا واپس راغی بله جز دغه 15 تنه کړی ده هغه غریب والا صرف د ډاکټر هغه نشي پیدا کولی زما د مسلمانانو وروڼه نوره څه غوښتنه کوي نوره بس وایم چې دغه لاس را سره وکړي چې دا ښه شي دا دغه ارمان دی زمونږ شپه ورځ جاړو شپه ورځ زمونږ دا سوچ دی بس ډېر زیات په دې باندې خفه یو چې دا خدای پاک په دې خپلو خپو باندې وګرځوي ډېر سوچ فکر کوم موږ له څه فکر نه راځي نه پیسې شته دې ته هم خفه یو که دا روپۍ هم ډېرې شي خو چې دا ښه شي زموږ ارمان د سره شي تاسو ډېره مهرباني تاسو ما له بیا راغلی الله دې تاسو له دې په ځای ډېر اجر درکړي خپلو مسلمانانو نه بیا غوښتنه کوم ما له چا پیسې رالیږلې الله دې په ځای ډېرې ورکړي او چې ما سره نور مسلمانانو وروڼو ته هم چې څه امداد ما سره وکړي چې ما له خدای روغ صحت راکړي روغ صحت ارمان کومه نور خلک په خپلو خپو ګرځي زه ورته ګورم خپل مسلمانانو نه دا غوښتنه کوم چې ما سره امداد وکړي ما له خدای روغ صحت راکړي
محتاجۍ خو چاته هېڅ پته هم نه لګي، خو چې په چا کله راشي نو هغه ته پته ولګي. په ما خو هېڅوک هم خفه نه شول. خپل مور راباندې خفه شوه، خپل پلار او وروڼه خویندې به راباندې خفه شولو. پلار دې اوس کوم ځای ته ځي جواب؟ زما پلار خو په دې سپین ږیره باندې مزدوري کوي، په پمپ کې مزدوري کوي. په مسلمانانو وروڼه دا غوښتنه کوم ما سره امداد وکړي، ما له خدای روغ صحت راکړي، په خپلو خپلو باندې وګرځم. محتاجي ګران کار دی، خدای دې په چا هم نه راولي، خدای دې زما په دښمن هم نه راولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډیر فخر کوم په ضربي صاحب په تا باندې چې د دې شپې ته د منګورن را روان شي او د خوازخیله کې دا د نلو سره چې دا کوم کله د تاسو د شپې راشي. ډیر افسوس سره دا خبر کوم، خفه کېږم. دومره شتمن خلک په دې علاقه کې نشته چې د دې ماشومې د ژوند بچ کړي. څوک داسې نشته چې به دې زړه وسېږي، څوک داسې نشته چې دا ماشومه ځان ته خواته رانږدې کړي. ډېر د افسوس خبر ده. ګوره د هغې کوم ځای نه دی راشي، دا د پس دربي دویم ځل شو. ریکویسټ کوم، خفه کېږئ مو، زموږ وروڼه یې، تاسو همیشه چې تاسو وینم نو وایي پلانکي کې مې دونه پیسې ورکړل، پلانکي ضرورتمند نن دا ماشومه ده، تعلیم یې کړی دی، تعلیم یې ضایع شو، مور ورته جاړي، وروڼه ورته جاړي، ټول ورته جاړي. د خدای په خاطر څنګه چې د پزربي اخلاص ته داسې اخلاص وکړئ د الله د رضا لپاره، او د دې ماشومې سره لږ اخلاص وکړئ چې دا په خپلو پښو ودرېږي. مندو تاسو د دې بچي خبرې واورېدلې. متازي ژوند ډېر د افسوس ژوند دی. متازي یو ډېره بده بلا ده. الله دې په دې باندې رحم وکړي، ځکه چې وروڼه غریبانان یو ورور یې کولې کان ته مزدورۍ لتلو او 3000 روپۍ دلته قرض کړی او هغه د هغه ځای نه راواپس شو. پلار په سپینه ږیره باندې عاجزه، هغه دلته خوازخیله کې په پمپ کې مزدوري، مور غریبه چې ده هغه هم دغسې نسته. عزتمندو زما بچی د 3000 روپو دپاره مطلب دا دی چې هغه رور له قرضی او هغه هلته مزدورۍ له ځي او هلته بیا هم نه میلاویږي. کتونکو دا کور چې دی تاسو په خپله وکتل، یعنې موږ هم په خپله جذباتې شو دې بچي ته ګورو. زما تر دې دمه چې ما مسلمانانو نور ته پروګرام یو ځل بیا خو نور زما مسلمانانو نور دی الله مهربانه کړي، الله دې ولې عزت نصیب کړي چې د دې ماشومې سره څومره ښه کوي. عزتمندو ستاسو د آخرت اکاونټ دی، بل پروګرامه پوره د اخلاص تر ټیمه ستاسو نه اجازت غواړم، په الله وسپارم. د لوی الله په امان.